زمون واتس اپ خو بل څوک نه استعمالوي. که ستاسو واتس اپ بل څوک استعمالوي نو ستاسو میسیجونه، تصویران، ویډیوګان، ستاسو ویډیو کال، آډیو کال چې دی دا به ټول د هغه موبایل ته ځي. بل دا کار چې دی دا ستاسو سره ستاسو ملګري کولی شي. ناشنا کس چې دی دغه کار نشي کولی، یا ته خپل موبایل رغېدولی ویسي یا پکې نور څه کار کوي، نو په دغه وخت کې چې دی دا کار ستاسو سره کولی شي ستاسو میسیجونه، تصویران، ویډیوګان چې دي دا بل کس کتی شي. ځکه په واتس اپ کې داسې یو سیټنګ شته چې تاسو د واتس اپ یو اکاونټ چې دی هغه په څلورو نور موبایلو کې چې دی استعمالولی شئ. په هغې کې تاسو لیپټاپ، کمپیوټر په دې کې هم استعمالولی شئ، او که په نورو موبایلو کې استعمالوئ نو په هغې کې ورسره هم استعمالولی شئ. نو که ستاسو واتس اپ د نور چا سره کولاوي نو هلته تاسو ختمولی هم شئ، او دغه ځای چې دی دا په خپله هم کتلی شئ. او د دغه ځای نه تاسو بل واتس اپ چې دی هغه هم په خپل موبایل کې یوځای کولی شئ. که ستاسو سره دوه موبایل او تاسو وایئ چې دا یو واتس اپ موږ په دوو موبایلو کې استعمالوو، نو په دغه طریقه باندې تاسو یو واتس اپ چې دی دا په دوو موبایلو کې هم استعمالولی شئ. اکثر ځینې کسانو ته دا مشکل راځي چې تصویر، ویډیو چې دی دوی چې دا زموږ لیپټاپ ته لاړ شي، کمپیوټر ته لاړ شي، نو دغه شانتې چې تاسو په هغې کې واتس اپ کولاو کوئ، له دې سره سکین کوئ، نو ستاسو ډایرکټ تصویر، ویډیو چې دا به هغې ته ځي. ځکه چې په هغې کې تاسو څنګه اپلوډ کوئ نو دغه شانتې به په بل ستاسو سره چې کوم لیپټاپ دی، کمپیوټر دی، په هغې کې به هم پروت دي، نو د هغې په تور باندې هم ساتلی شئ که تاسو یو ځای کوئ. خو لاول که ته دا موږ له پکار دی چې زموږ واتس اپ بل څوک استعمالوي که نه استعمالوي. که استعمالوي نو ستاسو د میسیجونو هر څه نه چې دی هغه خبرېدی شي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به خپل واتس اپ چې دی دا به کولاوئ. خپل واتس اپ چې کولاو کو ورغه لاول موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا کولاو کو، نو د هغې لپاره به تاسو خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کوئ. د سیټ ته به تاسو ته زموږ د واتس اپ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. نو دغه شانتې به تاسو خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کوئ. له پاسه د ګوټ ته چې دی تاسو ته به درې ټاکې چې دي دا به ښکارېږي. نو دا درې ټاکې چې دي دا به دغه شانتې ووایي چې څنګه یو دا درې ټاکې ووایل، نو تاسو ته به را پنځه اپشنونه چې دي دا به کولاو شي. په دې کې یو منځنی به یې لیکلی لینک ډیوایس، دا به یې لیکلی. نو دا لینک ډیوایس چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي، نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته رالی نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي انډرایډ او 10 یې لیکلی دی، لکه انډرایډ یې لیکلی دی او 10 یې لیکلی دی. دا 10 چې لیکلی دا اوس زموږ دا موبایل چې دی دا واتس اپ دا په دغه موبایل کې چې دی دا یو ځای شوی دی. لکه بل موبایل کې چې دی زموږ دا واتس اپ چې دی دا هم چلېږي. لکه زموږ واتس اپ چې دی دا په دوو موبایلو کې یو ځای دی. نو که تاسو ته لاندې داسې شوکېږي نو ستاسو واتس اپ چې دی دا به بل کس ګوري. که دغه شانتې درته نه شوکېږي نو بیا ستاسو واتس اپ چې دی دا څوک نه ګوري. څنګه موږ په هغې باندې زور وکړو تاسو ته به دلته ښکارېږي دوه دغه کولاو شو، لږ آوټ لیکلی دی، دا سرې لیکلي دي. نو چې دغه سرې لیکلي تاسو څنګه ووالئ نو د دې دغه نه چې دی ستاسو واتس اپ به ختم شي. که ستاسو واتس اپ د بل چا سره کولاوي نو هغه به د دې په تو باندې چې دی ختم به شي. څنګه تاسو ته دا ښکارېږي په دې باندې به زور وکړئ او په دې سرې لیکلو باندې چې دی په دې باندې به زور وکړئ نو د هغه د موبایل نه چې دی ستاسو واتس اپ به ختم شي. او خپل واتس اپ چې دی دا لازم چک کړئ چې ستاسو واتس اپ په بل ځای کې کولاو دی که نه دی کولاو. موږ د خپل واتس اپ چې دی دا په بل موبایل کې کولاو کړی، په هغې کې موږ ویډیوګان، تصویران یا میسیجونه چې دي ډایرکټ هغې بل موبایل ته وراړو. بل په بل موبایل کې چې دی موږ ډایرکټ د خپل واتس اپ چې دی دا هم کتی شو. نو دغه شانتې تاسو هم استعمالولی شئ، او که نه استعمالوئ او بل کس تاسو واتس اپ کولاو کړی نو په دې باندې به زور وکړئ او دا لږ آوټ چې دی دا به ووایي، نو د دې سره به هغه واتس اپ چې دی ستاسو د موبایل نه به ختم شي. لکه ستاسو د واتس اپ نه چې دی دا به ختم شي. او خپل موبایل چې دی دا به چا له په لاس کې نه ورکوئ. که تاسو خپل موبایل په لاس کې ورکوئ نور کسانو له نو هغه به یې دغه شانتې سکین کوي او ستاسو واتس اپ چې دی دا به هغه د ځان سره کولاوي.